دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی را ژوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل، دا معجزه و د عیسی علیه السلام. یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام را ژوندي کوي، څه تکلیف دی درته؟ صاحب په سخت عذاب کې. نو مور ته څه چغې وهي؟ وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی یم، ما به چې وای وکړه نو مور به مې قربان راته وي، نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو، نو سم ډېر تکلیف کېم که چرته مور راته قربان आवाज. چې عمر فاروق اواله شو، حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر ورسېد. حکیم ته ویزا، حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه. وی ولې؟ عمر وفات شو. تا ته چا وویلې؟ دو په دو روان یو، څه आवाज درته وشو؟ وی بس مړ شو. حل خو وایه. وی حل دا دی چې دا وګوره پردی چیلای ده او پردی بوټي خوري لګیا ده. حضرت عمر چې ژوندی و چینو به دا جرأت نشو کولی چې پردی بوټي وخوري. اوس چې چیلای دا جرأت وکړو چې پردی بوټي خوري، معلومیږي چې عمر مړ شو، چې راغی رښتیا مړو. د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه، د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي، زناورم پردی بوټي نه خوري چې عمر به خفه شي. عمر به خفه شي. نن مونږ ړکه یاره نشته، خوف خدا نشته، نو چې د حکمران طبقه په زړه کې د خدای یاره نه پیدا، د دې ملک په کې د خدای یاره نه پیدا کی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، شہید وائی اغا چاہتا من قتل بظلم، من قتل بظلم، سوک چې قتل کړي شو په ظلم باندې دته شهید وای. ظلم کې بیا ډېر اقسام دي. یو سړی تانه پټه نیولې ده او په خپل پټی دی ور سره گویا کې جګړه و او را پاسه د الټه ته وشتي، دا هم شهید دی. یو سړی ته شکولې مالم در نواغستا الټه وشتي، دا هم شهید. علی هذا القياس تعریف د شهید گویا دا دی چې سو قتل کړي شي په ظلم باندې، د مرګ در پورې اس نو او ته مړ کړي، دا په ظلم قتل دی، دې ته شهید ویل شي. دا گویا شهید حقیقی دی. یو حکمی شهید دی، یو سړی په اوبو کې غرق شو. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام شهید دی. یو سړی په اور وسوځید، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام شهید دی. یو سړی باندې کوټه را وغورځیدا، د چت لاندې شو مړ شو، دا هم شهید. دا حکمی شهیدان دي. حقیقی شهید هغه دی چې کوم په ظلم مړ شي. او دې کې اوچت مقام ګوره دا یاد لرئ، دا هغه شهید دی چې کوم په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگيږي او هغه ځای کې مړ شي، نو پیغمبرای او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت. ځکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار. دا مونږ خلق دا وایو
او که وخت راغې بیا به دا ما غوندې مولیان هم درته وښیم چې څنګه منډې به وایي. دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچي او د سر بازی ولګي په میدان کې، دا بیا ډېر ګران. ابو سعد یو صحابیو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د په جنگ کې لګیا دی، جنگيږي. نو جنگ کې یو سړی دوه قسمه جنگ کوي. یو جنگ داسې وی چې بل وهي او ځان ساتي، یو داسې جنگ، او یو داسې جنگي چې په مرګ سینه وراچي، ځان ساتلو خیال دیم پړ کې ناراضي، بس سینه دې پیاچولی او بل وهي او دا دې خیالي چې زم پکې شهید. دا بیا ډېر ګران کار. بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي، او بالکل بیا په مرګ سینه وراچول دا بیا ډېر، دا بیا هغه ایمان دی چې د دې مثال بیا نشته. حضرت سعد په مرګ بالکل سینه اچولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ دی او مسکه مسکه کیږي. ناګانه پیغمبر په محاذ جنگ کې په میدان ته ور منډه کړه او حضرت سعد په ملا وټه پولو او ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي، اے ابا سعد ولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. عزیزانو دا رتبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي، د دې بیا مثال نشته. دا بیا هغه مقام دی چې په دې یا خدای پوهیده او یا په د خدای رسول پوهیده، زه ته په نه پوهیږو چې دا کومه رتبه ده او دا کوم مقام. نو عزیزانو عرض مې داو چې دغه ساعت چې څه وخت کې وفات شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اهتز له عرش الرحمن، نن د په مرګ باندې عرش مجړل. عزیزه څوک چې د الله د پاره په میدان کې ځان قربان کی، نو پیغمبر وی اهتز له عرش الرحمن، نن د خدای عرشم د په مرګ جړاو. عزیزانو عرض مې داو ما تاسو ته 13 جمعه ویلي چې هیڅ پارشي کېشتا په خدای باور وکړي چې د سړی په مرګ باندې دیوالونه هم جاړي، آسمانم په جاړي، ملائکه هم په جاړي. نیک سړی او الله والا سړی، سرفروش د دین سړی چې څو وخت کې مرشي داغي جړه یوازې د مور یا خويندو یا د خزو نه، پاغه باندې جړه د اسمانونو وي. قران کې راغلي دي چې د شهید روح چې اسمان ته ملائکه یوسي او دروازه وټکي څوک یې د فلاني روح را روان، داول اسمان نه تر علیین پورې د ملائکو صفونه دغه په استقبال کې ولاړ.